سندل بابا جی راجور چا پیژندنه او کله په کراچو ګرځاوه کله په یو ځای ګرځاوه او بیا د کراچۍ مولانو مجیبه خلک ته خولې به ورته داسې کړې مولا به دې خوله کې لاړې تو کا اسخا چاټو دا به ورته چې کمدنو ناستو او چا به سکر په ګیلاس باندې به جنګ و چې په هغه به په کم ګیلاس کې اوبه وڅښلې په دی کې چې کم تبرکات او دا به لګیا و بس په ګیلاس باندې جنگ شوی دی توبه الله زماره په توبه سندل بابا جی په ګلاس باندې سندل بابا جی ایمان تیر کړی خدای دې وبخي تله دنیا نه ولکه دا د دې لپاره چې مونږ چې کمنو کلوي مونږ دای شو مونږ دیوبندیان یو او مونږ دایو دا دیوبند یوازې ته دیوبند څه پیژنې او دیوبند تا خو چې کمنو وخت کې د شو مسخا دي او په جیب کې چې کمدنو د سخات ګوړه پرته را او جامې د ټولې چې کمدنو د سخات په صابونونو وینځلې دي او مونځ ته چې ولاړې د سخات په جانماز ولاړې تلاوت چې کوي د سخات په قرآن مجید کې کوي ته داسې شي دیوبند د خیرات ته دیوبند ما دا وایي ما دیوبند نوم موندلی دی ته شو دا د دې دپاره هسې چې کمدنو د چندو د غونډولو دپاره د دې دپاره نه کار وکړه دیوبند تو ګوره دیوبندیه چې مولانا عبید الله سعدي کتاب لیکلی دی تاسو به چې دی لیدلی یا نه دا کتابونه کله کله چاپ شي په سټال کې پراتی وي خلک اخلي خو چې کله نینو بس بیا نینو که نه عبید الله سعدي صاحب هغه د دیوبند باره کې چې کمونه یو مقاله لیکلی ده د دیوبند دغه دی دا انډیا عالم دی د پاکستان نه دی هغه د دیوبندیت تعریف کړی دی دیوبندیه په نوم باندې دننه په کیره په کتاب کې پای کې لیکلی دي چې دیوبندیت څه ته وایي یو نوم د صحیح عقیدې دویم نوم عمل خالی د بدعاتو نه دریم په فروعاتو کې د فقه حنفي چې کم دنو ترویج کول فقه حنفي په فروعاتو کې د فقه حنفي اقتدا سلورم د اخلاق د اصلاح دپاره د هغه تصوف او تزکیه النفس چې خالی وي د بدعاتو نه دا غلی کلی دي څلور پنځم په دنیا کې په عالم کې د امارت اسلامی د خلافت اسلامی دپاره او د اسلامی قانون دپاره په نهج شرعي باندې خدمت کول وی چې دا پنځه یو ځای شي دا دیوبندیت دی وی چې دا پنځونه پکې یو هم نه وه دا پنځه پکې نه وي دا خبرې پکې نه وي وی دا که په دیوبند کې د موره پیدا نو دا دیوبند دی نه دی دغه شانتې لیکلي دي ولو کان مسقط رأسه دیوبند که چېرته د مور نه په دیوبند کې پیدا وي دا دیوبند نه دی نو دا د دیوبند چې کمدنو نوم اخلي